الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها او كما قال صلى الله عليه وسلم. قرآن پاک د الله جل جلاله آخری کتاب دی، قیامت پورې بل کتاب الله پاک نه نازلای. قرآن پاک د الله جل جلاله ډیر حسین کلام دی او الله پاک غواړي چې زما د حسین کلام په حسین انداز کې تلاوت وکړي شي. نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم هم فرمایي اقرأوا القرآن، تاسو د قرآن تلاوت کوئ، تاسو قرآن لولئ بلحون العرب و اصواتها، د عربو په لهجې سره، یعنی د عربو په لهجه کې قرآن وایي، و اصواتها او د دغه عربو په اواز کې او تلاوت کوئ، یعنی حسین و جمیل انداز کې قرآن تلاوت کوئ. او قرآن کې الله پاک په خپله فرمایي ورتل القرآن ترتیلا، تاسو قرآن پاک په آرام آرام سره ښایسته انداز کې وایي. نو قرآن چې څومره انسان په حسین انداز کې وایي نو هغومره په زړه باندې اثر کوي. نو انشاءالله زمونږ د نن نه د تجوید کلاس شروع کیږي. نن به انشاءالله روزانه به کم از کم 6-7 منټه 10 منټو پورې وړه غونډه کې ورکوټې کلاس اخلو او تاسو ته به ډېر لوی خیر رسي. کومو ورونو کومو خویندو چې د قرآن تلاوت نه یې کړی، قرآن یې نه دی ویلی، انشاءالله هغوی ته به ډېر په آسان انداز کې یو قسم قاعده ده اظهار القرآن په نوم باندې، هغه به تاسو ته په ډېر بهترین انداز کې وایو. په 3 طریقو سره به درته دا قاعده هم ویم انشاءالله. ورسره به بیا د هغې نه پس څه د تجوید قواعد دي هغه به وایو او هغې نه پس به بیا حدر هم کوو. قرآن به انشاءالله روزانه 2 3 آیاته 15 آیاته یو رکو روزانه به حدر کوو او د هغې نه پس انشاءالله بیا به راته مشق زده کوم چې کم د محفلونو کې او د حسن قرات مقابلې وي هغې کې چې کم قرات تلاوت کېږي انشاءالله بیا به هغه هم په آرام آرام زده کوو. نو زه به انشاءالله بیا تاسو ته په بورډ لیکل کوم باقاعده کم قواعد چې دي د تجوید، کم الفاظ مونږ لیکو انشاءالله هغه به باقاعده په پابندۍ سره په بورډ باندې زه لیکم تاسو ته، تاسو به ځان سره لیکئ. ټیک شوه. نو د هغې نه مخکې ګورئ دا مونږ چې را کوم څه زده کوو که نه، دلته کې به مونږ څه وایو، نو دا ټول د قرآن خبرې دي او د قرآن آداب ډېر ضروري دي چې انسان د قرآن پاک آداب وپېژني. د قرآن آدابو کې راځي چې د ټولو نه مخکې به قرآن پاک تلاوت چې کې هغې نه مخکې به اودس چاردام وکړي او بهترین طریقه ده، احسن طریقه ده چې تاسو پکې کله چاردام کوئ نو مسواک استعمال کوئ، خوله هم پاکه کوئ، ځکه چې کله انسان د قرآن تلاوت کوي یا قرآن زده کوي نو فرشتې راشي او د هغه تلاوت او هغه خبرې یا د هغه چې کوم د الله د کلام تلاوت کوي هغه په خپله خوله کې هغه فرشتې اخلي، کم از کم خولې نه خو ښکلی خوشبو ځي. د هغې نه پس قرآن پاک به ډېر زیات ادب کوو، د قرآن پاک به ډېر زیات ادب به کوو، ډېر وقار سره عاجزۍ سره تواضع سره به قرآن پاک راوچتو او د هغې نه پس قرآن پاک به په ترتیل او تجوید سره وایو، ترتیل او تجوید سره به انشاءالله قرآن پاک وایو. زر تلاوت به نه کوو، 10 منټو کې 15 منټو کې 8 منټو کې 15 منټو کې 20 منټو کې دومره ټایم کې به تلاوت سپاره نه ختمو، په آرام آرام سره به وایو. یو رکو وایي، ښایسته یې وایي او ګورئ قرآن پاک کې الله پاک فرمایي احسن عمله د الله پاک مراد دی. الله پاک موږ نه څه غواړي؟ احسن عمله، حسین ښایسته عمل موږ نه غواړي، اکثر عمله نه غواړي، ډېر عمل رانه نه غواړي. نو چې موږ د قرآن پاک تلاوت په حسین انداز کې وایو، یو رکو تلاوت کوئ خو ښکلي انداز کې کوئ، انشاءالله د هغې دپاره زموږ د قرآن د تجوید دا کلاس شروع کېږي
ډیر لوی خیر او ډیر لوی فائدہ به درله درکوي او لږ لږ ټایم به ډیر زیات ټایم به پرې ناخلو. ها بیا د قرآن پاک په آدابو کې راځي چې تاسو قرآن پاک په څه تکیه باندې یا څه په رحیل باندې یا څه په بینچ باندې اوچت ځای باندې ږدئ، ښکته ځای باندې به نه ږدئ. ټیک شوه. بله خبره د قرآن په آدابو کې دا راځي چې د قرآن پاک طرف ته به شام نه کوئ چې شاته هم قرآن پاک پروت دي، او نه به ورته خپې غځوئ چې خپو طرف ته هم قرآن پاک پروت دي. دین بس د قرآن پاک په تلاوت په دوران کې به چا سره خبرې نه کوئ. دا د قرآن پاک آداب دي. او که ډېر ضرورت راشي نو قرآن پاک به بند کړي او بس چې د چا څه خبرې د هغې جواب به ورله ورکړي. د هغې نه پس به بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایې او بیا به تلاوت شروع کړي. بسم الله به بیا نه وایې چې چا سره خبرې وکړي، بس صرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایې او بیا به قرآن پاک تلاوت شروع کړي. ٹھیک شوه. نو انشاءالله کوشش کوئ پوره ویډیو اورئ. کم از کم 15-16 منټو به مونږ جوړو، زیات به نه جوړو، یو ویډیو یو کلاس به انشاءالله، او تاسو ته به ډېر لوی خیر رسي، ډېره فایده به درله درکوي. ٹھیک شوه. نور ملګرو سره هم شیر کوئ. او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم حکم دی چې تاسو تلاوت د قرآن پاک چې دی دا په تجوید سره زده کوئ. که چېرته مونږ د تجوید خلاف قرآن پاک تلاوت کوو نو چې د کم لفظ کومه معنی که نه، او مونږ د زبر په ځای زیر وي یا چې دی ح په ځای هم ه وي. اوس ګورئ قرآن پاک کې یو ځای کې قرآن کې الله پاک فرمایي الحمدلله رب العالمین. اوس د الحمد معنی ده ټول تعریفونه د الله دي دپاره دي. د الحمد معنی ده ټول تعریفونه د الله دپاره دي. ټیک شوه. او که نه د ح په ځای باندې څوک ها ووایي که نه الحمد، نو د الحمد معنی ده د اور لمبه ختمول. د الحمد د ح په ځای چې دي ها وویله نو الحمد معنی ده ټول تعریفونه، او د الحمد معنی ده د اور لمبه ختمول. ٹھیک شوه. نو دومره انسان بالکل کفر ته واوړي. بعض روایتو کې راځي چې انسان په قرآن پاک تلاوت په دوران کې لحن جلی وکړي، لحن جلی غټه غلطي، داسې غلطي وکړي چې د ح په ځای باندې ها ووایي یا چې دی د زبر په ځای زیر ووایي. انعمته تا انعام کړی دی. مونږ وایو په قرآن پاک کې انعمته ای الله تا انعام کړی دی، او که مونږ ووایو انعمتو نو د دې مطلب دا دی چې ما انعام کړی دی. نو زبر پیش باندې دومره لوی معنی بدلیږي، انسان په بعض اوقات کې کفر ته واوړي. او بعض روایتو کې راځي د انسان مونځ ورسه مات شي، مونځ یې فاسد شي، د انسان ته پته هم نه وي. نو انشاءالله دا خو نن صرف د تجوید لږ غونته تعارف وکړو چې څومره ضروري څیز دی تجوید. دا د قرآن پاک ډېر اهم جز دی. او څومره صحابه چې دي نبی علیه السلام په خپله صحابه او دغه شان چې دی تابعین تبع تابعین دا ټوله سلسله را روانه ده، هغوی ټول تجوید سره قرآن ویلی دی. دا مونږ پښتانه یا مونږ دا عجمیان یو چې په عجمي زبان کې وایو، یا مونږ په پښتو کې پښتانه په پښتو کې وایي، نور خلک په بل انداز کې وایي. نو قرآن پسې خندا نه ده پکار. د قرآن د الله جل جلاله ډېر عظیم الشان کتاب دی. نو انشاءالله زمونږ به انشاءالله نن نه پس دا د تجوید یو کلاس شروع کیږي، یو ویډیو به اپلوډ کیږي، او په کوشش به کوو چې په واټس اپ باندې، په فیسبوک باندې او په دغه یوټیوب باندې اپلوډ کیږي. نو انشاءالله ټول خلکو ته به ډېر خیر رسیږي. هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.